یعقوب خان دا اعلان کوم چې د مولانا د شهادت نه پس د پی ټی آی د پرېښوستو اعلان کوم. په پی ټی آی کې ما سره یو قسمه عہده نه وه، نه ما سره د پارټي څه ذمېداریان نه وي. یو اخلاقي سپورټ موږ د عمران خان کو او د پی ټی آی کو د تحریک انصاف. اوس به تاسو وایئ چې د مولانا رحمت الله علیه د شهادت نه پس ما پی ټی آی پرېښوه. ولې پرېښوه؟ د هغې د شهادت د پی ټی آی سره سویم او واقعي د پی ټی آی د مولانا د شهادت کې دا هېڅ لاس نشته، نه پکې څه کار شته دی. خو زما زړه پرون دونه ودردېدلو چې پرون د مولانا صاحب د شهادت 2 ورځ وه او د پی ټی آی په مانسیره کې جلسه وه. د مولانا صاحب د مغفرت دپاره پکې دعا مو غوښتله او په هغه درنه کې په هغه جلسه کې سونګ سیسټم هم چلیدو. ما د خپل پښتونخوا حکومت نه دا امید ساتلو چې هغې به د مولانا محمد ادریس صاحب په شهادت باندې په صوبه کې د 3 ورځې سوګ اعلان کوي. د پاکستان جنډه به سرنګو وي، اوچتېږي به نه. زموږ په صوبه کې به غم وي، 3 ورځې به غم وي. سرکاري سطح باندې به په صوبه کې 3 ورځې چټیانې او د پاکستان تحریک انصاف چې کومه پارټي ده د هغې به 3 ورځې د غم اعلان کوي، څنګه چې عوامي نیشنل پارټي وکړو، څنګه چې جی وای وکړو، څنګه چې قومي وطن پارټي نور پارټیانو وکړو. اوس دغه امید چې کوم دی زمانه ختم شو چې په دې صوبه کې دومره لوی عالم دین شهید کړلی شو. نه پې زمونږ صوبه د سوګ اعلان کوي، نه پې زمونږ پارټي 3 ورځې سیاسي سرګرمي چې کوم دی ختمولی نه شي. چې موږ 3 ورځې به جلسې به نه کوو که نه، 3 ورځې موږ پریس کانفرنس نه کوو، نو څه چې دنیا به ورانه شي. د هغې باوجود هم په مانسیره کې د پی ټی آی جلسه وه. د مولانا صاحب دپاره پکې دوا مو غوښته، خو بیا پکې اسانګ سیسټم هم چلیدو. حالانکې وزیر اعلی صاحب به د هغې جنازې هم تللی، خو صرف جنازې ته تلل کافي نه دي. 3 ورځې به یې په سرکاري سطح باندې اعلان کړی وی، 3 ورځې به یې چې کوم دی د پارټۍ سرګرمیانې معطل کړې وې، ختمې کړې وې او دنیا ته به یې میسج ورکړی وی که زمونږ پارټي تحریک انصاف ته، که زمونږ حکومت په پی ټی آی کې دی، که موږ د جمعیت نه یو، که موږ د نیشنل نه یو، که موږ د قومي وطن پارټۍ نه یو، که موږ د هرې پارټۍ نه یو، خو د ټول نه مخکې الحمدلله اسلام، پاکستان، بیا په پاکستان کې پښتانه او بیا موږ یو قام یو. دومره لوی شهادت نه پس نه زموږ په صوبه کې د سوګ اعلان شو، نه زموږ د پارټۍ سرګرمیانې معطل شولې. په افسوس راځي چې دا به تر څو پورې کېږي. الله دې وکړي چې شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه دا په دې خبره باندې زموږ د پښتنو اخري شهادت دی.